د پاکستان د فوج مشر جنرال عاصم منیر ویل چې دغه کسانو خلاف یې قانوني عمل پیل کړی دی چې د مای په نخمه یې په پوزي ودانو په بریدونو کې لاس درلودو. د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر جنرال عاصم منیر د خالي پروز په لاهور کې د کور کمانډر سوځیدلی کور ولیدو او وروسته د فوج افسرانو او پوځیانو ته وینا وکړه. د بیان لمحې د فوج مشر ویلي چې د مای په نخمه سرکاري ودانو ته د زیان رسول لپاره پلان جوړونکو، پارونکو، خصونکو او ترسره کوونکو خلاف یې د پوځي قانون او آفیشل سیکرټ ایکټ په بنیاد مقدمه پیل کړې دي. د فوج مشر ویلي چې دغه مقدمه د هغو موجوده او ټاکل شو قانوني تګلارو په بنیاد جوړې کړې دي چې وایي چې د پاکستان لاین څخه اغستل شوي دي. د پاکستان فوج په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې په سرکاري اساسو د بریدونو په تور یې تر اوسه د لاهور په ګډون په پنډه او نورو خارونو کې څومره خلک نیولي او آیا په هغوی کې د تحریک انصاف ګوند مشران هم شامل دي که نه عام کارکنان دي. د مای په نخمه چې د پاکستان د احتساب عدالت په امر مخکنی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد های کورټ کې د نن رینجر ځواک ونیو او په خبرګون کې د هغه د ګوند سلګونه پلویان په پنجاب او پښتونخوا کې پوځي او نورو سرکاري او ولسي ځایونو ته ننوتي وو او ورونه ورچولي وو او نور تاوانونه ورسولي وو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ضمانت تر خوشی کېدو وروسته پرلپسې وایي چې د مای په نخمه د ملک په سرکاري ودانو بریدونه د یوې منظمې دسیسې په بنیاد شوي چې وایي مقصد یې د په ګوند بندیز لګول دي. عمران خان د خالي پروز ناوخته ولس ته په ویډیو پینا کې ویل چې دا خبره سمه نه ده چې ګوندي ده پر سرکاري ودانو حملې نه دي غندلې. وایي چې دې غندنه کوي خو په دې اړه دي آزادانه او شفاف پلټنې وشي. واقعي د ګوند غړي پکې لاس لري له قانون سره سم سزا دې ورکړل شي. دا یو منظم سازش او دا تحریک انصاف د ختم کولو پلان شوی. ټول یریدلی وو او د PDM ټول ګوندونه خبرو چې خرڅ وشي تحریک انصاف ته په انتخاباتو کې ماتې نشي ورکولی. بیا دا پلان جوړ شو چې په څه شکل د PTI ناقانونه وګرځول شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.